السلام علیکم ملګرو د حضرت مولانا شیخ محمد ادریس صاحب ورور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب د خپل ورور د مولانا محمد ادریس صاحب یو واقعه بیان کړې ده. والله العظیم حضرت مولانا محمد ادریس صاحب د الله ولی دی که یقین مون راځي نو راشي د مولانا محمد ادریس صاحب د ورور نه واوري د مولانا محمد یوسف صاحب نه د حضرت مولانا محمد شیخ ادریس صاحب واقعه ضروری واوري که ویډیو خوښه شوه نو لایک یې کړئ، چینل سره سبسکرایب کړئ. د چا د قصد ده بلال شي زما مشر ورور دی، الله دې ورله جون ورکړي. قسم دی که بنیتي زما ورور کې وي، دومره اخلاص پکې دی دومره چې زه درته ویلی نشم. ما ته زما دا زوی وی احمد وی هلته مدینه منوره کې بابا وی څو ځله مې وکتل، وی د شیخ صاحب په بعضې وخت کې چې راغې نو هغوی بیا دننه مسجد نبوي ته خلک نه پرېږدي، وی بلکل خلک نه پرېږدي مسجد نبوي ته دننه، بیا به بار ودرېږي خیمو کې به مونځ کوي. نو شیخ صاحب به ناوخته راغی پولیس والو به ځای بند کړی، څوک به یې نه پرېښودله. وی چې څنګه شیخ صاحب به راغی که نه وی څه کلمات به ووایي پولیس والا به ورته چې راځه دننه به پرېښوده، که شاه مقصود مولوي صاحب ورسره به هغه ته به ته پکې راځه. ما ته وی دغه ته روانو دا سړی چې سلام لذي نو بعضې کسان د هغې سیکلو له چې ځې نو لږ په اسانه به ورځې او داسې چې په سیکل در سره نی که نه او معذوره نی نو لرې کې په قطار کې روانېږي. نه احمد ما ته وی پام نه وی اوس باجان راغی وی چې کله راغی که نه وی خلک یې نه پرېښودله، هغه چې کوم کسان د سیکلو په ځای راتلله وی په هغې ځای ورغی وی څه کلمې وي وی وته چې راځه. انیس احمد یې مو سره پرېښوده، شاه مقصود مولوي صاحب مو سره پرېښوده. هلته چې روزې مبارکې ته زیات وخت ودرېږي نو پرېږدي دي نه، شیخ صاحب ولاړي پولیس والا ورته غږ نه کوي. نو مولا خو هم د هر چا نه تپوس کوي. نو ما د شیخ صاحب نه تپوس وکړه، ما یې دا ته څه وې دا ما ته مخایه که نه، ما ته یوسف احمد اسم نه ویم، ما یې دا څه اسم نه ویم، ما ته وایي یو ټکې درته ویم پوه شوې که نه چې ما کې بنیتي ما ته وایي نشته، ما ته وایي چې ته راشې که نه پوه شوې وایي ته خپله ځان له خپل سلام وې او قسم یې راته وخوړه چې زه روزې مبارکې ته ودرېږم تا لم ویم او فیاض احمد لم ویم او ستاسو بچو له ویم نومونه لم ما ته وایي ته راغلې ځان له پخپله وې ستا نوم چېته زه نه پرېږدم، د فیاض احمد نوم چېته نه پرېږدم پوه شوې که نه. نو شیخ صاحب کې الحمدلله بنیتي نشته او څوک چې ورته پس کېږي نو سوځي راسي بې ځایه. الله دې وله روح صحت ورکړي او الله دې ورله جون ورکړي پوه شوې که نه زمونږ او ستاسو فخر دی. نو دا خبرې په مخامخ نه په کربا دي سپین سترګي په مخامخ به وایي. یو نیک انسان و بزرگ انسان هغه حج لته چې حج لته مورې کمزورې و مورې بوډۍ وه ورته وي بچي حج له مه ځه ځکه چې ته حج له لاړ شې نو زما دا خدمت به څوک کوي، زه کمزور یم حج له مه ځه زما د خدمت څوک نشته. د وی زه صحیح ده چې واقعي زه حج له لاړ شم نو زما د مور دا خدمت به څوک کوي. دغه نیک سړی د حج نه پاتې شو، د الله شان دی دویم کال راغی چې دویم کال راغی د حج ورځې شوې جزونه لارې بسونه موټرې نو دی بیا حج لته قافله تیاره وه. مور ورته وی بچې حج له مه ځه او چې ته حج له لاړ شې بیا به حج له زما خدمت به څوک کوي او زه کمزوری یم بوډۍ یم عن قریب ده چې بل کال ته پاتې نه شم، زه به مړه شم بس د هغې نه پس به بل کال له حج له لاړ شې که نه نه پاتې کېږم بل کال ته اخیري ډیګرو کې یم بچیه پاتې شه ماته ښه مورې. په دویم کال باندې بیا مور ته پاتې شو حج له لانړ. دریم کال پې راغی، بیا چې دریم کال راغی او بیا کله د حج اراده وکړو حج لته قافلې ته تیارې وې د کلي نه، مور ورته وي بچې حج له مه ځه ځکه چې ته حج له لاړ شې بچیه زما د خدمت څوک هم نشته، زما خدمت بغیر ستا نه څوک نشي کولی او چې زه مړه شم بوډۍ یم وخت راته دومره نشته کمزور یم کیدی شي بل کال ته پاتې نه شم بچې لاړ به شي ښه مورې نه ځم. په دریم کال باندې بیا د حج نه پاتې شو لانړ.
چې کله څلورم کال راغی مور یې بیا مړه نه شوه او بیا د حج رضې شوې او د بیا اراده وکړه قافله د کلي نه تله د علاقې نه د ویزم مور ورته یې بچې پاتې شه حج له مزه ډېره کمزوری یم ستا نه بغیر مې د خدمت هېڅ سره نشته ما ته پاتې شه چې زه مړه شم بیا به حج له لاړ شي وایي مور یې 3 کاله مې راته انتظار وکړ ته نه مرې نو زه به حج نه کوم څه ته مرې نه نو زه به حج پرېږدم نشم کولی 3 کاله مې راته انتظار کړی هغې قافلې سره حج له روان شو مور اسمان ته سر اوچت که او سر راښکته که یا الله ده زه چاته پرېښودم الله ستا نه خو بغیر زما سره نشته چاته یې پرېښودم ربه او ورته بچې حج له ځې خو الله دې رسوا کړه چې زه دې پرېښودم مور ورته ازار وکړه وایي زه حج له روان یم قافله کې حج له روان شو چې کله حج له روان شو نو ځای په ځای باندې د قافلې دمې کوي یو ځای کې قافلې دمه وکړه حساب دی روز نیمه دوی زه به ښار ته لاړ شم زما څه بس ضروریات دی هغه به پوره کړم بیا به راځم هغوی ورته یې صحیح ده خو ډېر وخت مې څارېږي چې کله دې ښار ته لاړ یو ځای کې سودا غشته هلته جومات کې اذان وشه دوی دا خو د مانځه ټیم دی لمونځ رانه دغه کېږي د جمع رانه پاتې کېږي جومات ته ورغی چې کله جومات ته ورغی جمع کې شامل شو اوس د الله شان ته ګوره بار غر غور او چغې دی لکه راوینیسې او راوینیسې او غلی وکړه او راوینیسې او چې غب شو نو غل په جومات وردن نه شو چې په جومات وردن نه شو بس نیت یې وتړه او په جمع کې ودرېد خلکو رامنډه کې لکه غل جومات ته راغی شابه کې خلک ورپسې جومات ته راله غل دی غل دی غل دی اوس پته نه وي چې غل کم دی چې ده ته یې وکتل دی داسې ناشنا ورته ښکارېده او همدې یې د مټه نیولې دی ښه هلته دې غله وکړه او دلته رالې اوس په جمع باندې ودرېدې ښه هلته غلاګانې کې او دلته اوس مونځ کې ځان دې پټ کړ د لاس یې ونیو دې ورته ډېر قسم وویل چې قسم دی که غلا مې کړې نه مړولې یو ورته یې د ما په مخ کې د غلا ونه کړه چې هغې بل ملګري له دې ورکړه غر دې والې هغه په یو لال ته په بله لاړې بل ورته یې چپکه دا زما په مخ کې د غلا ونه کړه چې هغه هغې بل ملګري له ورکړه هغه یو خمنډه کتاب له خو ده ډېر قسم ونیو پرېږدولې نه سړی یې بوت حوالات ته هغې ځای کې لاړ جج له ده ورته یې ګوره ما غلا نه ده کړې نه ده کړې هغوی ورته یې 2 کسان وي چې موږ په خپلو سترګو ولید غلی بل ملګري له ورکړه هغه یو خو تختې دې جومات ته لاړ په مانځو درې د مور یې غل ورته ویې قاضي ورته ویې ښه دا چلم کې بیا مونځونه کې غلاګانې وکړې غټه غټه ګیډه دې پرېښې د خبرې ورته وکړې وي لاس دې کټ کې لاس یې ترې کټ کړ په تیلو کې هغه وردننه کې وینه ودرېده ورته ویې اوس په داسې چل وکړې چې په خر به یې سور کې لاس وله غاړه کې واچوي او دا مخ وله تور کې یو کس به ترې مخې ته روان وي ډمامه به وایي چې څوک غلا کوي د هغه به دالي صحیح سړی حج له روان و هغه خو حج خو په ځای پاتې شو په لاس یې وله پرې کړه هغه یې وله په غاړه کې واچو او مخې وله تور که او په خر باندې سور دی او خلک ورپسې دی او مخې ته یو کس دمامه وایي چې څوک غلا کوي د هغه به دا لیږ ورې دا چغیه خدایه پاکه په شرمونو شرمېدم وایي دی ورته وي د خدای دپاره لاسم خو راله کټ که ظلم خو رانه اوس را سره مو که قسم په الله که مې غلا کړې ظالمانو ظلم مو که خو ماله خو د یو چغې مقرا کې که نه وی ته پکې سوی وی تاسو غوږ کېدی زم یو چغه وم وی زه وچغه ده وی الله پاکه مو بخه چې کوم انسان د مور د اجازت نه بغیر حج لځي نو د هغه به دال یې ګر که غلی نه کړي خو دال به وي هغوی ویل که دا څه خبره وکړه وی دا تاسو وګورئ راشئ خلکو وی ښه چې هغې قافلې له راغلې هغوی ورته دا خو زمونږ د علاقې بزرګ انسان دی مالدار دی دا څه چل کړی دی اوخو چې پته ولګېده هسې بې صدا جز نه لاس کټ شو خلکو ته مافی هم غوښتې قاضي مې وي یاره بس نه یو پېښ شوې ده وی نه دا ستاسو وجه نه ده دا نن چې زما د لاس کټ شو او زما دا مخ تور شو زه په خر سور شم دا د مور ازار والی نو حج فرض دی رونو خو لیکن یو علی الفوری بل علی التراهی وي دا داسې نه دی چې بس یو کال پاتې شو نه دا د ټول عمر فریضه ده ټول عمر کې چې د هر کله که غاړه دې خلاصېږي په کار خو دا وه چې هغې مور ته پاتې شوې وې دا د حج فرض دی وروسته بیا یې کړی مور ته پاتې نه شو الله ورسره څه وکړل نو د مور او د پلار دا ډېر لوی حق دی ګورئ